نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. موږ تاسو د اخر بحث د خلاصې څه فائدې پاتې شوې نو څه فواید په اخر کې موږ بیانول تر څو چې دا هغه په وجه سړی بدعت او سنت سره وپېژني. نو اصول او قواعد څه بیان شو. اوس شپږمه فائدہ بیانو. هغه دا چې بدعت پر دوه قسمه دي، یو اعتقادي بدعت دی او یو عملی بدعت دی. د اعتقادي بدعت مطلب دا دی چې کوم شخص یا کوم ټولنه یا جماعت داسې عقاید او نظریات اختیار کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه، تابعین او تبع تابعین خلاف داسې عقائد انتخاب کی. ظلمات بعضهم فوق بعض د آیات مطابق نو بیا په دغه عقائدو کې مختلف اقسام جوړي. بعض داسې عقائد وي چې صریح کفر وي، لکه د قادیانیانو عقیده چې دوی دا عقیده لري چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم څخه ورسته نعوذ بالله هم د نبوت دروازه خلاصه، او دا عقیده لري چې حضرت عیسی علیه السلام وفات شوی، او یا داسې نور عقاید لکه د شیعاګانو عقیده چې د صحابه کرامو د کفر خبره کوي، او دا عقیده لري چې صحابه کرام العیاذ بالله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات وروسته مرتدان شوي، او یا دا عقیده لري چې دا قرآن دا کامل نه دی، او یا دا عقیده لري چې خپل امامان یې د الله تعالی سره په درجه کې برابر دي، او یا د متعه یا د تنور شأن ته ورته عقیده لري. دا ټول شأن دا عقاید دي چې عقیدوي بدعت او کفر دي. او بعضی بیا اعتقادي بدعتونه وی خو د کفر تر درجه نه رسیدي، بلکې په عقیده کې کومه تبدیلی داسې نه راغلي چې تر کفر پورې رسیدلي. دغه بدعت ته بیا ضلالت او گمراهي ویلی شي، چې یو انسان گمراه او د حق لارې وړ. دوم بدعت عملی بدعت دی. عملی بدعت دی ته وایي چې په عقیده کې خود سړی کمی نه راغلی، عقیده پر خپل ځای ده، پر الله تعالی ایمان لري، پر رسولانو ایمان لري، په ملائکو. څنګه چې عقیده د مسلمانانو د هغه سي عقیده، مگر بعضی داسې اعمال اختیار کړي دي چې دا اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه، تابعین او تبع تابعین په زمانه کې منقول نه و. نو دا عملی بدعت دی. بدعت دواړه کبیره ګناه ده، خو عقیدوي بدعت په هر لحاظ انتهایی ډیر خطرناک دی. عملی بدعت بلا یو وخت الله تعالی انسان ته د توبې توفیق ورکړي. اومه فائدہ ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې د بدعت څومره بدی بیان کړی ده، زما په فکر شاید د کفر او شرک ورسته د بل هیڅ شی بدی دومره ډیره نه وی بیان کړي، څومره ډیره بدی چې د بدعت په ارتباط بیان کړي. په دې اړه تاسو ته تفصیلی بحث تیر شو. هغه آیاتونه، احادیث، د صحابه کرامو اقوال، د صوفیانو اقوال، فقهاو اقوال، دا تاسو ته تفصیلی تیر شو چې بدعت یو انتهایی خطرناک خبر ده، چې خلاصه یې دا و چې بدعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نزد ملعون، مردود او د گمراهی سبب دی. د دې څخه موږ اندازه کولای شو چې یو څوک په بدعت اخته وي او یا بدعت ایجاد کړي، پیدا یې کړي، هغه کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر انتهایی ذلیل انسان دی، مردود دی، ملعون دی، گمراه دی. نو بدعت انتهایی خطرناکه مسله ده. اوس به تاسو ته دا سوال پیدا وي چې دا بدعت ولې دومره بد او مبغوض عمل دی، یعنی د دې اصلا وجه شي ده
چې د کفر او شرک وروسته په اسلام کې د بدعت دومره ډیره بدی بیان شوی. د دې دپاره یو عنوان ایږدو چې بدعت ولې دومره مذموم او مبغوض دی. د دې سوال جواب دا دی، تفصیلی جواب علماء په کتابو کې نقل کړي، خو ما اختصارا یو څه شان راخستی دي. اول دا چې د اسلام د دین تکمیل د ان حضرت صلی الله علیه وسلم په ذریعہ سوی دي، او هغه ټول خبري چې د هغه څخه د الله تعالی قرب او رضا حاصل کړل کیږي، هغه ان حضرت صلی الله علیه وسلم مشته بیان کړي. نو اوس کچيري کوم شخص د دین پر نامه یو بدعت ایجاد کړي او خلکو ته د دې بدعت دعوت ورکوي، هغه گواکې دا دعوه کوي چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین ناقص دی، ځکه پیغمبر علیه السلام د ثواب ټول کارونه بیان کړي. نو که یو کس راولاړیږي اوس یو بدعت ایجادي او د ځان یو شي ته ثواب ذکر کوي، نو د دې معنا دا ده چې گواکې دغه خبره د پیغمبر علیه السلام په دین کې پاتې سوی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین گواکې نعوذ بالله ناقص دی. او د قرب او رضا الهی چې کومه لاره دغه بدعتي او دغه احمق ته معلومه سول، گواکې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله نو معلومه. یا هغه وایي چې د شریعت د فهم او ادراک چې کومه منشأ خداوندی ده، چې د شریعت د فهم او د ادراک چې د الله تعالی کومه غوښتنه ده، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو معلومه، بلکې دغه مبتدع بدعتي انسان ته معلومه شوی. نو مطلب یې دا سوچي گواکې د دین دغه یو شعبه خلاص کړه او د دغه شعبې څخه چې د الله تعالی قرب حاصلې دي، دا نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته معلومه و، نه تابعین ته او نه تبع تابعین ته. نو د بدعت یو تر ټولو د بدوالي وجه دا ده چې دا د سړي په ذهن کې دا ورکی چې دا دین گواکې ناقص و نعوذ بالله. الغرض چې کوم کار ان حضرت صلی الله علیه وسلم صحابه او تابعین نوی کړي، نن چې کوم څوک عبادت بولی او خلکو ته دین معرفي کوي، دا نه صرف سلف صالحینو بلکې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم پر راوړي دین حمله کول. نو اوس دغه شخص په مردود کېدو کې بیا څه شبهه ده چې دا به مردود نه وي، دا به ملعون نه وي او دا به گمراه. دوهم، د بدعت څخه پرته چې دا بدعت دومره بد شی دی او د شرک او کفر وروسته تر ټولو لوی ګناه دوه وجې ده چې د بدعت څخه پرته چې سړی هر ګناه وکړي د شرک او کفر راوروسته، حتی که شرک او کفر هم وکړي، نو دته دا احساس کیږي چې دا ما غلط کار وکړ او دا ما ګناه وکړ، او طبعا پر دې ګناه پښیمانه کیږي. چې پر ګناه پښیمانه شو، الله تعالی ته متوجي کیږي او د خپل ګناه د پاره توبه کوي. مګر بدعت داسې یو منحوس او خبيث عمل دی چې کله یو څوک په مبتلا شو، دغه کس بیا هیڅ کله دا کار ګناه نه بولي او دا خپل غلطي نه بولي، بلکې شکار یې بولي، پر دې د ثواب عقیده لري چې ما ته الله تعالی ثواب راکړي. او شیطان دغه ګناه د هغه په نظر کې داسې ورشایسته کړي چې خپل غلطي ته هیڅ کله توجه او احساس نه کیږي او تر مرګ پورې د توبې څخه محروم وي. همدا وجه د چې لوی ګناهګار انسانان، حتی لوی کافران، هغه ته الله تعالی د ایمان او توبې توفیق ورکړي، د بدعت د مریض شفا هیڅ کله نه حاصلېږي. ها که الله تعالی پر کوم چا خاص رحمت وکړي دا جلا خبره، لیکن عموما بدعتي سړی ته الله تعالی د توبې توفیق نه ورکړي. دا ښکاره خبره، ځکه علما د دې په ارتباط یو خبره کوي، وایي انسان کا نه پوهېدی او په دې هم نه پوهېدی چې زه نه پوهېږم، دا هیڅ کله په هدایت نه راځي. او که یو سړی نه پوهېدی او په دې پوهېدی چې زه نه پوهېږم،
یعنی په خپل بی علمی اقرار کوي دا به یو وخت خامخا حق لارې ته راشي. ځکه وای آن کس کې نه داند و نه داند کې نه داند در جهل مرکب ابد دهر بماند. هغه څوک چې نه پوهیږي په دې هم نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم. په مرکب جهل کې به د همیشه د پاره پاتې. مرکب جهل داغه ته وایي چې خپل هم نه پوهیږي د بل دم نه مني. او کچیر یو سړی نه پوهیږي خو په دې سر خلاصیږي چې زه ناپوهم، نو دا ته به یو ورځ الله تعالی بیا هدایت وکړي. درېیمه وجه د بدعت د سخت بدی او مذمومیت او د نفوست هغه وجه دا ده چې د بدعت په وجه انسان د الله تعالی د پیغمبر د سنتو د نورانیت څخه محروم ګرځي. په دې ارتباط تاسو ته ډېر احادیث تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما احدث قوم بدعه الا رفع مثلها من السنه فتمسك بسنتي خیر من احداث بدعت. چې یو قوم بدعت نه دی ایجاد کړي مگر الله سبحانه و تعالی د هغه قوم څخه د هغه په عوض کې سنت اخستي. نو لاس نیونه په سنت وای ډېر خیر د پیغمبر علیه السلام فرمایي تر دې چې یو سړی بدعت ایجاد کړي. امام احمد رحمه الله دا حدیث را نقل کړی دی، مشکات اول جلد او 1 صفحه کې راغستی. بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي مبتدع قوم بدعه، ندی ایجاد کړي یو قوم بدعت فی دینهم په خپل دین کې الا نزع الله من سنتهم مثلها، مگر الله سبحانه و تعالی د دوی د سنت څخه د هغه یو مثل پورته کړي. ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه، بیا د قیامت تر ورځې پورې دا سنت و دې ټولنې ته نشي راتلای. نو دا حدیث هم دارمی نقل کړی دی موقوف، مشکات په 1 صفحه جلد اول کې راغستی. نو د سنت څخه دغه محرومی په سبب په بدعت کې د مبتلا کېدو څخه ورسته د انسان د زړه څخه نورانیت او د توبې صلاحیت دا ختم شي. انسان بیا د حق او د باطل تمیز نشي کولای. د دې مثال وای د هغه پاگل مثال دی چې تور ته ډېری جعلي پیسې ورکړي او په مقابله کې یې اصلي پیسې که یووي کدوی وی هغه جنې واخلي، نو دی احمق په دې خوشاله وي چې ګواکې د یوې په بدل کې سل حاصل شي. خدا خوشحالي تر هغه وخته پورې ده چې دی بازار ته نه وي ورغلی. او کله چې دی د صرافي مارکیټ ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، نو یوازې دا نه چې د خپل پیسو به ارزښت کېدل او به قیمته کېدل به ورته معلوم شي، بلکې د جعلي کرنسي او لوټ د استعمال په وجه به د حکومت تر الزام لاندې هم راځي او محبس ته به شي. ښه دا خبره وفهموئ چې د آخرت په بازار کې صرف او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سکه چلیږي. او کوم خلکو چې جعلي سکه بدعات ایجاد کړي وي او د دې بازار یې ګرم کړي او خلک چرخه پر را چرخه، د هغو سکو په هغه بازار کې هیڅ قیمت نشته او د جعلي سکه د استعمال په وجه به پابند سلاسل او جهنم ته غورځول کیږي. نو د بدعت بل غټه بدی دا ده چې د دې په وجه انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د نورانیت څخه محروم ګرځي. پزړه کې د حق او د باطل د تمیز صلاحیت ختمي، بیا به پر باطل باندې ولاړ وي، د سې دلایل ور باندې وای لکه یو څوک چې پر حق وای. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه ما دواړو را نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت په ورځ به زه پر حوض کوثر باندې د خپل امت څخه کې الته موجود یم. نو حالته به ازما امت راځي، هر ازما امتی چې حالته ما تراشي، نو زبر د دې حوض څخه هغه ته عبور کوم. الله تعالی دې موږ او تاسو ته را نصیب کړي. زبر و دې خپل امت ته عبور کوم. نو چې یو څوک زما د دې حوض څخه یو ځلی عبور وشي، هیڅ کله به ترجی نسی. د جنت شراب او ببه د خوند د پاره چشل کیږي، نه د تندې د پاره، ځکه د حوض په اوبو به تند د همیشه د پاره ختم شي. ولې تند یو تکلیف دی
او په جنت کې تکلیف نشته. نو بیا به د همیشه د پاره دا نتیجه کیږي. نو دی فرمایي چې صلی الله علیه وسلم زبا پر دی حوض ولاړم، ځینی خلک براشي او زبا دا خلک وپیژنم چې دا زما امتیان. کله چې زه هغوی ته د اوبو ورکولو هڅه او کوشش وکړم نو زما او د دوی تر مابین به یو حائل پیدا شي، دوی به زما څخه لرې کړل شي او ملائکه به پر مخ باندې ووهي او بیرته به پسې واخلي. وایي زه به دا आवाज وکم چې اصحابي اصحابي، دا خو زما ملګري دي او زما خلق دي. وای دوی براته وایي چې یا دا ستا خلق نه دي، بلکې تا ته د دوی په ارتباط معلومات نشته چې دوی ستا څخه وروسته څه کارونه ستا په دین کې کړي او څه نوي نوي شیان ایجاد کړي. نو د دې بدعت په وجه به الله تعالی دوی د حوض کوثر څخه محروم کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي سحقا سحقا لمن غیر بعدي، تباهید د هغه چا د پاره چې زما ورسته زما په دین کې تغیرات راوستلي. مشکات صفحات 388 جلد 2. د دې حدیث څخه دا معلومه سول چې کوم چا د ان حضرت صلی الله علیه وسلم سنت پرې شودل او په دین کې نوی نوی ایجادات او بدعات وکړل، د قیامت په ورځ به د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د حوض څخه محروم وي. الله تعالی دې موسد. تر دې بل لوی محرومی او بدنصیبی څه ده چې یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک حوض څخه او د هغه په مبارک لاسو د اوبو شلو څخه د حوض محروم وګرځول. نو همدا وجه چې د امت په هر طبقه کې علما او د بدعت څخه انتهایی زیات تنفر کړي او ډیر سخت بدی جنوړي او د خپل خلک په دې باندې خبر کړي. د بدعت څخه د شدید تنفر او نفرت په ارتباط د امت د علما او اقوال مخکې ما درته ذکر کړ. دلته د امام غزالی رحمه الله یو قول درته نقل کوم. امام غزالی رحمه الله وايي معمولی کارونو کې، په عادي کارونو کې چې عام د عادت مطابق کارونه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیروي او اتباع سنت د تاکید څخه ورسته فرمایي چې په عادي کارو کې خو به سړی د پیغمبر علیه السلام اتباع کوي. فرمایي چې کوم څه دلته موږ بیان کړه چې دا د پیغمبر علیه السلام اتباع ضروری ده، وای دا خو په دا معمولی او عادي کارو کې درته بیان د اتباع سنت د ترغیب د پاره می وای بیان کړ. او کوم اعمالو کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عبادت پنیت کړي، یعنی د عبادت سره تعلق دی او پیغمبر علیه السلام د هغه اجر او ثواب بیان کړي دي، په هغه کې بل عذر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع پر شودل ما سوا د کفر خفی او حماقت جلی څخه بل هیڅ وجه مې په ذهن کې نه راځي. یعنی کوم څوک چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سنت چې پیغمبر علیه السلام د عبادت په شکل کړي او پر هغه ثواب او اجر بیان کړي، که یو څوک بل عذر پرېږدي وای دا بنو یا پټ کفر او یا ښکاره حماقت وي، د دې څخه ما سوا بل هیڅ وجه په ذهن کې نه راځي. تبلیغ دین ترجمه 40 صفحات 42. امام الربانی مجدد الفسانی رحمه الله لیکي د دې بدعت په ارتباط از حضرت حق سبحانه وتعالى بتزرع وزاری و التجاء و افتقار و ذل و انکسار در سر و جهار مساءلت میں نمائم. وای دا الله سبحانه وتعالى څخه په عاجزی، په زاری، په التجاء او په احتیاج او په ذلت او انکساری، په پټ او په ښکارا سوال کوم چې هر چې در این دین محدث شده است، چې هر څه په دغه دین کې پیدا کړل شوی دي و مبتدع گشته او بدعت ګرځېدلی دي، که در زمان خیر البشر صلی الله علیه وسلم و خلفاء الراشدین او نبود، چې په زمانه کې د خیر البشر صلی الله علیه وسلم او د خلفاء الراشدین نو، اگرچه آن چیز در روشنی مثل فلک صبح بود، اگرچه هغه شی په رڼا او په روشنایی کې
د سهار د رڼا فرکم وي این ضعیف را با جمعی کې بعد وای دا ضعیف لره سره د خپل ټولو ملګرو کې بعد مستند ام چې د سره دی گرفتار آن عمل محدث نگرداند وای ما او ما ملګری په دغه بدعت ما اختکو و مفتون حسن آن مبتدا نکند او مجد دغه بدعت پر حسن باندې ما اشکان کو بحرمت سید المختار وآله الابرار عليه وعليهم الصلوات والسلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د پاک صحابه په برکت مددغه بدعات څخه وسات. دفتر اول مکتوب یوصل شپږ اتیایم. څلرم واجد بدعت د بدی داده د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مذکور حدیث څخه چې ما مخکې درته ذکر کړی چې په هغه کې پیغمبر علیه السلام و فرمایل چې سحقا لمن غیر بعدی د بدعت د بدی او مذمومیت یو بل وجه هم معلومه شول. هغه دا چې د بدعت څخه په دین کې تحریف او تغییر راځي کوم ترتیب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی په هغه کې تغییر راځي. شرح د دې خبرې دا ده چې حق تعالی جل شانه دا دین تر قیامت پورې د انسانانو د پاره نازل کړي او تر قیامت پورې به ټول راتلونکي انسانیت د دې مکلف وي او الله تعالی د دې مکلف ګرځولي. د دې دین په مکلفیت باندې یو انسان هغه وخت مکلف ګرځیدلی شي چې کله دغه دین په خپل اصلي شکل او صورت کې باقی پاتې تر څو چې دین په خپل اصلي شکل او صورت کې محفوظ نه وي نو خلک بیا پر هغه دین مکلف نه ګرځول کیږي. څنګه چې مخکنی ادیان د خلکو د فکرو او خواهشاتو په وجه تغییر او تبديل سول نو باید دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سي مسخ او تبديل نشي ولی چې په مسخ او تبديل باندې اصلي شی لمنځي او خلکو ته بیا هیڅ درک نه و معلومیږي. نو کوم خلک چې بدعات ایجادوي هغه په اصل کې د دین اسلام پاک او حسین شکل او صورت دا مسخ کوي او په دین کې تحریف تبدل تغییر او تغیر تلار خلاصوي. خو چون کې الله سبحانه و تعالی د دې دین د حفاظت خپل وعده کړی ده او دا یې وعده زموږ سره کړی ده چې د خپل دین د حفاظت انتظام په خپل رحمت سره خپل کوي چې دا دین به په هر عصر او هر زمانه کې د انساني خواهشاتو د آمیزش ګډوډۍ څخه محفوظ او پاک او د اهل بدعت د اختلاط په وجه به هیڅ کله ګډوډ نشي او کچیر اهل بدعتیان هر کله د دې دین پر پاک مخ او حسینه چهره باندې خپل د بدعت دوړه او گرد او غبار واچوي او بیا هم الله تعالی د دې دین د حفاظت د پاره داسې ربانی علما حقانی علما پیدا کړي چې هغه به د دې دین څخه بدعت لمنځه وړي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره د دې شی وعده ده چې ما په امت کې به داسې علما ضرور وي چې هغه به بدعات لمنځه وړي او د بدعات رد وکړي. چنانچه مشکات کې حدیث دی اول جلد صفحه 14 کې پیغمبر علیه السلام فرمایي يحتمل هذا العلم من كل خلف عدوله وای دا علم به د هر مخکنی کس څخه ورسته عادلان خلق راوړي. د عادلان خلق به څه کوي ينفون عنه تحریف الغالین چې په دې دین کې غلو کوونکو کسانو کوم تغییر راوستلی دی باغ تغییر ختمي و انتحال المبتلین د بے ځای دعوه کوونکو غلطی دعوی چې په دې دین یې ګډ کړي دا بل منځوري و تعویل الجاهلین د جاهلانو غلطی معناوي دا بدی ختموي. الله تعالی به د دې لپاره داس خلق ضرور پیدا کړي. ځکه نو الحمدلله د دې خو اطمینان دی چې اهل باطل به هیڅ کله د دین دغه حسینه چهره مسخ نه کړي او په دې کې به کامیاب نشي ولی چې الله تعالی د دې دین حفاظت خپل کړي. البته چې کوم څوک د دې کار د خدمت د لپاره الله انتخاب کړي دا هغه ډېر لوی سعادت دی. الله تعالی د دې دین حفاظت کوي او چې څوک ورته انتخاب کړي او څوک جنې وساتي دا هغه ډېر لوی سعادت دی.
نو الله تعالی د دې لپاره خلک انتخاب کړي ولو که جاهلان په خپل شقاوت او بدبختی کې د دې بدعت په وجه د الله تعالی د غضب او د پیغمبر علی السلام د حوض څخه محروم ګرځي. اوس اخیریه و فائدہ ده دا درته بیانوم چې تاسو سره به دا پوښتنه ضرور پیدا شي چې دغه بدعات چې خلک په دین کې کوي دا ولې خلک کوي دې کې ګټه د دوی څه ده په دې کې فائدہ د دوی څه ده چې دوی دا بدعات ایجادي د دې بدعت د ایجاد یو څو اسباب درته بیانوم او دا بیان به ان شاء الله پر داغه باندې پای ته رسي. شاید تاسو ته پوښتنه پیدا شي چې دا خلک په دین کې نوي نوي ایجادات او بدعات ولې کوي او هغوی ته د الله تعالی بیره ولې نه پیدا کیږي او ولې د الله تعالی بیره ورته مانع نه ګرځي د دې بدعت څخه. د دې د فهمولو لپاره مناسبه ده چې د بدعت پیدا کېدو محرکات او اسباب دا په مختصر ډول بیان کړي او جایزه یې واخیستل شي. اول د بدعت د ایجادولو اول سبب جهالت دی. انسان چې جاهل وي نو بدعات ایجادي. شرح د دې دا ده په بدعت کې ظاهري او نمایشي حسن وي ولی په دې کې ولولوي شوق وي جذبه وي او خورا جوش او خروش پکې پروت او د انسان طبيعت او مزاج دا ګرځېدلې دي چې د یو شی د ظاهري شکل څخه متاثر کیږي او په هغه باندې فریفتا او عاشق ګرځي او ځینې متاثر شي او نفس دا یو طریقه بولی او ځان ته خوندور کوي نو په دې خاطر دی په دې کې واقع کیږي ولو که په شریعت کې دا کار منع شوی او دا کار نفس ته خوند ورکوي د دې ظاهري حسن او د خپل نفسي معیار په خاطر باندې پر دغه شی باندې ټینګیږي اگر چې د دې شی باطنی قباحتونه او خرابیو ته نظر نه کول کیږي. نو یو وجه جهالت دی چې سړی جاهل وي بی علم وي هغه ته دغه شان خوند ورکوي دا نوی نوی شان په دین کې نوی نوی ایجادات کول. که تاسو وګورئ تاسو ته به دا تجربه د وخت قانون او مزاج دغه بدعتیانو دا ګرځېدلي چې اکثره به علمی سطح کې انتهایی ضعیف وي که یو چا یا عصري تعلیمات کړي وي یا اسلامی تعلیمات کړي وي هیڅ کله به تاسو هغه د بدعتیانو په مرکزونو کې ونه وي. عموما په بدعت کې هغه خلک ډیر مبتلا وي چې انتهایی بی علم وي. کله چا لږ اقتصادي او دنیوي حالت برابر وي هغه هم په دې کې نه لويږي ځکه هغه هم څنګه داسې خلک لیدلي چې څه په خبره باندې پوهیږي او یا چا عصري تعلیمات کړي یا اسلامي تعلیمات کاملا کړي او یا د داسې علماو سره د وخت کې نستلي چې هغه مستند علما وي هغه دا کار نه کوي هغه د بدعت څخه ځان ګوري. نو یو سبب اعداد د دې مثال به موږ دسي و فهمو چې یو سړی د فس په مریضي باندې مبتلا دی تر دې غاړي پورې او تر دې زنګنو پورې ټول وجود په فس باندې اخته خو دې کس ته چې یو سړی راولاړ شي چې هغه د فس په مریضي مبتلا دی ښه بهترین لباس ورواغوندي نو ځینې خلک د بهترین لباس څخه ظاهرا پر د باندې زیات عاشقان سي او د دې ډیر خوند ورکي او خدا هغه خلکو ته چې هغه د په اندرونی کیفیت باندې خبر نه وي نو د دې خوشنما لباس په کتلو سره هغه خلک د جنت حور او بولی چې دا څومره شایسته دي او د شایست په وجه ور باندې عاشق کیږي. د عوام الناس خلکو نظرونه چون کې تر ظاهري سطح پورې محدود وي او دوی تحقیق په کوم شي کې نشي کولای ځکه عموما په عوامو کې د سنت نبوي دومره ډیر محبت نه وي څومره چې پر بدعات او خرافات او عشقان کیږي او کوم خلک چې د عوامو په نفسیاتي کمزوریو باندې خبر وي چې عوام په کوم خبره باندې ځان ته راجلبېدلی شي نو هغوی خو بیا د بدعاتو په ایجادولو کې عوام د ځان لپاره یو جوړ تیار فصل بولي نو د عوامو د نفسیاتو څخه استفاده کول کیږي او بدعات ایجادیږي. زه تاسو ته څو نمونه وایم. یو نمونه همیشه د عوامو د نفسیاتو څخه دا اخیستل شوی چې کله ته د یو بدعت رد کړې نو د عوامو د نفسیاتو څخه دا استفاده کوي چې دا
ملکی په دې وطن کې علما په خوا نه و دا دومره زمانه دا علما او مشتغلت خبرې کولې نو دا هغه خبره ده چې د عوامو نفسیات پر جلبیږي او د عوامو په ذهنو کې فورا راځي چې دا رښتیا لکه چې یو نوې خبره او عموما چون کې د عوامو طبیعت دا دی چې هغوی د دغه شیانو شوقیان وي چې د هغوی په رسم او رواج کې راغلي دی کوشش دا کوي دا بدعتي انسان چې د دوی د رواجونو تایید وکړي د رواج په تایید کې طبعا دغه عوام خلک د ملګری کیږي او د هغه چا مخالفت کوي چې هغه د بدعت رد کوي دا یو مثال بل مثال یې دا دی چې دغه کس عموما د مسلمانانو په ټول اصولو کې چې مسلمانانو ته کوم مشکلات ورپېښ په ټول وخت کې د نور مشکلاتو په ارتباط دا ژبه نه شوري نه د کافرانو د ظلم په ارتباط نه د نور مشکلاتو په ارتباط دغه یو نقطه پیدا کړي ځکه دا نقطه د ډیره مهمه او د عوامو د نفسیاتو څخه استفاده وکول کیږي دوهم سبب د بدعت د ایجادولو هغه د شیطان تسویل او تزویر چې شیطان انسان ته یو شی ښایسته او مزین کی تاسو ته په دې علم ستا چې د شیطان د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د دین سره او د صلی الله علیه وسلم د سنت سره او د صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو سره څومره زیات دښمنی ده شیطان په دې پوهیږي چې د اولاد آدم جنت ته د تللو یوازنی لار دغه د پیغمبر علی السلام لار پر بل لار څوک جنت ته نشي داخلي ده یوازنی لار دغه د پیغمبر علی السلام لار ده بل لار تلل نه د جنت نو شیطان ډیر محنت او په ډیر عرقریزي او په ډیر خواري خلقو ته دوکا ورک په یو ګناه مبتلا خدا مسلمانان وی داخل فزړونه کې وهم پیدا شي بیر سره پیدا شي یو ځل الله تعالی ته د خپل ګناه په ارتباط متوجي شي او پرشته توبه وباسي نو د شیطان ټول مهنت دا ضایع شي الله تعالی د خپل بنده ته ګناهونه معاف کړي ثواب هم ورکړي او د همیشه د پاره بخښنه ورکړي نو د شیطان پر ټول مهنت باندې وبتیر هیڅ فائدہ ورته ونه رسید نو دا په حدیث کې مرাজি شیطان کله الله تعالی د خپل دربار وشړي نو دا قسم واخلي چې زبا د آدم علی السلام اولاد ضرور مردودوم او ضرور به د حق لارې اړو الله سبحانه و تعالی هم قسم ورتواخستي چې زما دي په خپل جلال او لوړه مرتبه قسم وي چې هر څومره لوی ګناه د ازما بنده وکړي او هر کله بیا ازما دربار تراشي او معافي وغواړي نو زب خامخا هغه ته معافي کوم اگر چې هغه څومره لوی ګناه کړي شکایت کې دا حدیث صفحه 223 کې نو معلومه شول چې الله تعالی د خپل بنده ته معافي کوي نو شیطان داسې یو لار انتخاب کړه چې دا بنده داسې یو ګناه وکړي چې معافي ونه غواړي ځکه دا معافي مخنی ول مهم دي وس ګناه خو مؤمن کوي شیطان د دې څخه په وهم کې دی چې دا مؤمن چې ما ګناه په وکړل خو عادي بیرته ځان را خلاصي نو داسې کار په وکړه چې دا مؤمن بیا د همیشه د پاره توبه ونه کوي ولې الله تعالی توبه شرط ګڼلې ده دی به توبه نه کوي نو د دې لپاره شیطان د بدعت د تزویر او د تصویر ظاهری شکل خلقو ته شایسته کوي او خلک په دې کې مبتلا کوي قران کریم کې الله تعالی فرمایي چې وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان دوی ته د دوی اعمال دا شایسته کی کم کار چې سړی ته شایسته سي هغه بیا د هیڅ کله نه پریږدي نو دا د شیطان تزویر دی چې شیطان په دې کار کې د ټولو مخ الغرض د دین حق په اړه د خلکو په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کول او نوی نظریات او عملی بدعات د خلکو په نظر کې مزین او شایسته ګرځول دا د شیطان هغه حربه ده چې د الله تعالی مخلوق بلا خوف او خطر په گمراه کولای شي دا داسې یو نقطه ده چې یو زخیم کتاب پر دې باندې لیکل غواړي امام غزالی او ابن جوزی او امام شعرانی پر دې مستقل کتابونه لیکلي نو شیطان د انسان د نفسیات عالم دی ځکه شیطان ته الله تعالی ډیر زیات علم ورکړي هغه د انسان نفسیاتی حالت ته ګوري چې دا په کوم حالت راګیرېدلای شي
نو د انسان د نفسیاتو څخه استفاده کوي. دریم سبب د بدعاتو د ایجاد هغه حب جاه او د شهرت مرضی ده، چې د انسان سره د منصب او شهرت مرضی پیدا شو، چې دا د جاه او منصب خوند پکښ راغلی، د دې سره محبت پیدا شو او د شهرت په مرض مبتلا شو. دا کس بدعات به نه پریږدي، ځکه په بدعاتو کې شهرت راځي، په بدعاتو باندې عوام عموماً فریبته کیږي او دا د عوامو نفسیاتي شی دی. نو د دې دپاره عموماً به تاسې وګورئ چې په دغسې محافلو کې چې په عمر کې یو ځل یا دوه ځله کیږي، په دې کې عوام خورا په جوش او خروش شرکت کوي، لیکن که د هغه کار هره میاشت وسي بیا څوک شرکت نه پکښ کوي. دا طبیعت دی د انسانانو، ځکه انسان د جدت پسندی د نوي نوي شي شوق لري. نو که یو انسان د دې شي شوقي وي چې هغه کې دغه حب د جاه د منصب محبت وي، د شهرت په مرض مبتلا وي، هغه د بدعاتو د ایجادولو دریم سبب همدغه شی. او موږ او تاسو ډیرو زمانو کې په خام وسم آینده هم دا ووینو چې کله یو څوک په یو لین کې ترقی کوي، لا محاله یو مبتدع انسان بیا د بدعات په ذریعه دا کوشش کوي چې داغه په مقابله کې ترقی وکړي. څلورم د بدعت د ایجادولو څلورم سبب او تر ټولو اهم سبب د نور اقوام رواج او تقلید دی. د تمدن او معاشرت دا یو فطری اصل دی چې کله د مختلفو تهذیبونو امتزاج او ګډوالی راشي نو په غیر شعوري توګه، یعنی سړی خبر نه د نور څخه متاثر شوی. او په وسنی دور کې کوم وګور په هر علاقه کې بدعتونه مختلف بدعتونه ایجاد شوي. په هند کې چې کوم بدعات زموږ په وطن کې نشته، په عربو کې چې کوم بدعات زموږ په وطن کې نشته، زموږ په وطن کې چې به کوم بدعات هلته نشته. دا ځکه چې د کم قوم سره تعلقات وي، د هغه قوم سره د هغه عادات او رواج او مزاج دا پکښ راځي. نو دا یې څلورمه وجه د بدعاتو د ایجاد. کله چې مسلمان فاتح قوم وو، مسلمانان غالب وو، نو پر هر علاقه به د مسلمانانو تمدن او تهذیب غالب شو. چنانچه د صحابه کرامو په زمانو کې بدعات خپل نه کېدل، ولې د صحابه کرامو مزاج طبیعت دا غالبه کېد. کله چې مسلمان مفتوح قوم سو، مغلوب قوم وګرځېدی او فارس ولا نو د کفارو تهذیب ور باندې غالب. اوس موږ ګورو چې د يهودو د تهذیب څخه د انګريزانو د تهذیب څخه کوم مسلمان نه دی متاثر، ټول دي متاثر. او دا عموما دا تاثیر هغه څوک ژر قبلوي چې باطنی استعداد کمزوري او علمی سطح ټیټه. کوم او تاسو وګورو ډیر بدعات په موږ کې عموما په شذو کې ډیر، او وجه هم دا وی چې دا غوي علمی سطح او ذهني استعداد او فطری استعداد کمزوري دي په مقابله کې د نارینه. نو کله چې د یو قوم رواج او طبیعت پر دې شی باندې راوچلیږي، نو د هغه قوم څخه هغه بل قوم دا متاثر شي. حتی د ډیری زمانه په تیریدلو هغه شی چې د شریعت اکثر خلاف وي، د خلکو په ذهنو کې د رواج او د یو طبیعت درجه ورکړي چې دا درجه په انسان کې اختیار کړل، انسان ته دا شی داسې معلومیږي لکه دین. سبا چې دا غش په ارتباط خبره کوي نو دی به وایي دا نوی خبرې ماتر اوس اوریدلې. نو همدا خبره ده چې د ایران سره څوک نږدې دي، د شیګانو آثار او بدعات پکښ ډیر دي. کوم څوک چې بیا د نورو قومو سره نږدې وي هغه کې به دغه قومو رواجونه ډیر. دا ښکاره خبره. نو څلورمه وجه دا ده چې د نورو د تهذیبونو او د نورو د قومي رواجونو په وجه باندې په خلکو کې دا بدعات دا پیدا کیږي، او بیا تر دې اندازې پکښ پاخسي چې استکول یې ډیر ګران کار. چنانچه کله د یو بدعت په ارتباط ته په کور کې خبره کوي نو اول د واره به په کور کې مور پلار ونه مقابله کوي، او دا به ځکه کوي وای نوی ملایان راغلل، نوی مسلې راوړي. الان کې مسلې نوی خدای پر بدعت باندې دومره راپوخ شوی وي چې اوس دا بدعت د فطرت ثانیه ګرځېدلی، دا اوس په دې کې ختم کولای نشي. ځکه نو د عوامو د نفسیاتو څخه عموما دا استفاده کول کیږي چې دا 200 کال ولې دې کار ته چا څه نه ویل چې وسه خلک بیان.
سره د دې چې د سینه چې د علماو نو دانی بیان کړي دي خدا د عوامو د نفسیاتو څخه استفاده کول عوام په دې خبره باندې راپورته کول چې څنګه خلک وس په دې باندې بدنام شي. د مثال په توګه زموږ په ټولنه کې د وخت څخه دا د پیریو او دا رقم د دې بزرګانو سره د تعلق او پر مذهب د پابندي راغله. نو اوس یو شی په مذهب کې ثابت دي خو په عوامو کې به داغه خلاف رواج راغلی. کته د هغه رد وکې نو د مذهب د نقطې څخه پرتا باندې رد کی او خلکو ته دارا مخکې کوي چې دا د مذهب او ته خبره ولې د عوامو په نفسیاتو باندې د علم حاصل دي چې څنګه عوام را جلب کړي وزار. نو دا یې څلرمه وجه. نو د دې ټول وجوهات څخه به تاسو د بدعات او وجوهات معلوم شي او د بدعت په ارتباط مشت تفصیلی بحث واوري. الله سبحانه و تعالی دې وکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو او د همیشه د لپاره تاسو ته یو ډیر مستند علمی معلومات په لاس درکړو او ان شاء الله په دې کې چې د الله تعالی د طرفه زما د علم مطابق زما ذمہ داری و ما تاسو ته ټول ته بیان کړي ټکی په ټکی می بیان کړي. دا تاسو مسؤلیت دی نور چې نور مسلمانانو ته ورسوي دا د دین خبري نور ته رسوي او هغه ته ترغیب ورکوي. که تاسو یو ملګری په دې باندې خبروي او ترجمه ته دعوت کی نو یو ملګری کېدلای شي چې اوس موږ 100 کسان نو 200 کسانو ته د خپل ملګری رسوي او دا مسلمانانو په موږ حق دی چې هغه په دین باندې پوه کفار دومره مهنت کوي کوشش کوي د هرې لارې سره مسلمانانو د تباہی د پاره د اسباب برابرۍ کوشش کوي. نو موږ هم باید د دې کوشش وکړو چې دا خبره نور ته ورسو. آخر کې دا بیان د امام ربانی رحمت الله علیه پر یو وصیت باندې چې خپل موریدانو ته کړی دي او ټول مسلمانانو ته دا وصیت دی په هغه باندې دا بیان پای ته رسوم. امام ربانی رحمه الله په یو مکتوب کې لیکي وآن راه دیگر بزعم فقیر التزام متابعتی سنتی سنیه است على صاحبها الصلاة والسلام وتحیه. وای د دې ولایت د حاصلولو یو بل لاره د دې فقیر په ګمان باندې التزام متابعت سنت سنیه است د پیغمبر علی السلام د ثابت سنت التزام کول د ولایت لاره حاصلول بل لاره د ولایت چې ولایت په حاصلېږي هغه دادي على صاحبها الصلاة والسلام والتحیه واجتناب از اسم و رسم بدعت او ځان ساتل د نامه او د رسم د بدعت څخه تا از بدعت حسنه د رنگ بدعت سیئه احتراز ننمائید بوی از این دولت به مشام جان او نرسید. وای ترسو چې حسنه بدعت دی د سیئه بدعت د بیر سپریشی نه چې خلک دا حسنه بدعت بولی وای دا بدعت حسنه ترسو چې دی وای بدعت حسنه د سیئه بدعت د بیر پریشی نه وی بوی از این دولت به مشام جان او نرسید د ولایت بوی به هم تر سرمونه کی د ولایت بوی به هم تر سرمونه کی و این معنا امروز متعثر است. خدا خبر نن ورځ ډیره سخت ده چې عالم در دریای بدعت غرق گشته است چې عالم د بدعت په دریاب کې غرق شوی و به ظلمات بدعت گرفته او په ظلمات او په تاریکی کې د بدعت واقع دي. کرا مجال است چاته د دې طاقت ستا کې دم از رفع بدعت زند چې د بدعت د پورته کولو د پاره دی خبره وکړي و به احیاء سنت لب کو شاید او د سنت د احیاء د پاره دی شوندان خلاص. اکثر علماء دین این وقت رواج دهندی بدعت اند و ډیر د دین علما په دغه وخت کې بدعت ته رواج ورکوونکي دي و محو کنندهای سنت او محو کوونکي د سنت بدعتها پهن شده او بدعتونه وای اغوستی چې دا کوم بدعات په خلکو کې عام شوي دي بدعتهای پهن شده را تعامل خلق دانسته وای دا د خلکو عمل بولی بجواز بلکې به استحسان آن فتوا می دهند د بدعت په جواز بلکې په ثواب باندې فتوا ورکړي و مردم را به بدعت دلالت می نماید او خلق و بدعت برابري دا بدعت ته داخلك برابري. مکتوبات امام ربانی سلور پنځوسم دفتر دوهم.
نو اوس تاسو ته دا معلومه سول د بدعات ځان ساتي. الله تعالی دې مو د همیشه د پاره د هغو بد اعمالو څخه حفاظت وکړي چې د الله تعالی او د هغه د رسول د ناراضتیا سبب ګرځي. واخر دعوانا الحمد